وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل مني إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن مردزبة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. درود شريف هو اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو دغه لوی اجتماع حاضرین و مسلمانان ورو د مدرسې په چار دیواره کې محترم خویندو میندو بچو یو وارې بیا دغه مدرسه جامعه دارالسلام داګه هغه کې نن د ګڼو شمیرو ماشومانو ختمونه دي چې باغې کې الکان هم دي او جنکې هم دي. څومره دي ټول 120 الکان او جنکې د دې مدرسې نه فارغېږي. قسم دې دا ډېر بې تعداد دی. دا ستاسو د دې علاقې او د دې سیمې دپاره د خدای ډېر لوی کرم او د الله فضل او د الله احسان دی. دې کې دورې حدیث طالبات هم شته الحمدلله. د بناتو مدرسه دورې حدیث پورې روانه ده او ګڼ شمېر علما دي. تقریبا د دې دارالسلام څو مدرسین 30 دې کې معلمات هم دي او دې کې معلمین هم دي. 37 عمله ده. 37 عمله په لوی یونیورسټۍ کې نه. دا په تاسو د الله څومره فضل دی چې د چا دعا درته قبوله شوې ده، چې د چا نظر د رحم در باندې لګېدلی دی او د چا دعا قبوله ده چې د دې ماشوم د دې کشر نه زه ورته راکوټې ویم. عمر کې ډېر کشر دی. حضرت مولانا خالد الرحمن صاحب نه الله دا کار دی. ورسره ګڼ شمېر علما دي محدثین الحمدلله جید علما. بیا د وړې دورې پورې د بنینو درسونه دي او ما ته پته ښه جید او قابل علما کرام ورسره دي. دغه رنګې معلمات دي ورسره. دا د خدای فضل دی، دا د الله کرم دی. دا په تاسو د خدای رحم دی چې نن 120 کورنو ته
د دې دارالسلام رڼا د قرآن او د حدیثو په شکل کې الله رسوي. ټول وایي الحمدلله. داسې نه شوق سره الحمدلله، نور شوق سره الحمدلله. ولې الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم. وایي که تاسو زما د نعمت شکر ادا کو نعمت به نور هم زیات کو. نعمت څه دی؟ د قرآن رڼا ده او د پیغمبر مبارک د سنتو او د حدیثو او د دین رڼا ده. دا رڼا به خدای نور هم زیاته کړي انشاءالله. ما دې له مخکې ټیم ورکړی تېر کال ما خپله ورکړی ورځ ورته ما مقرر کړی ولې چې په ما دا ډېر دا ګران دی لکه د بچي غوندې راته ښکاري. داسې لکه خپل بچي چې په داسې نظر دی ما ته ښکاري په ما ډېر ګران دی او زه هم ورته ډېر ګران یم. خو هغه اتفاق و زما سفر جوړ شو. یوه هفته مې سفر و هغه ټول پروګرامونه کینسل شو. نو په دې وجه بیا زه رانغلم. نو پر وسکالري معذرت هم درته کوم او چې سرسو زمونږ ژوند دی انشاءالله او صحت وي نو زه به راځم انشاءالله. دا خو مولانا خالد الرحمن صاحب د ده د علماو مینه ده او ستاسو مینه ده. زه خو بره بونیر کې هم دا خبره کوم چې د بونیر د خلکو سره زما د زړه مینه ده. ما ته چې څومره د بونیر خلک ګران دي حقیقت ته ته موږ په دارالعلوم نعمانیه کې تقریبا 1200 طالبان د حدیثو الله فارغ کوي او فاضلان جوړېږي. په دې کې موږ د بونیریانو دپاره خاص یو کمره دوه ساتلي دي چې هغې کې بل څوک نه هغې کې صرف بونیر وایي غټې کمرې دي. او زه به تاسو ته دا یو خبره وکړم دا مې بل ورځ په بونیر کې په یو لویه جلسه کې بله بونیر کې مې هم کړې ده او تاسو ته هم کوم چې زمونږ سره خو ډېر طالبان په لنګر پراته دي. زما ګورې خپله مدرسه نشته چې دا هم تاسو ته زه واضح کړم. زه محتمم نه یم خپله مدرسه مې نشته په بله مدرسه کې درس کوم مدرس یم. ولې مدرسه چلول ډېر ګران کار دی. دا چندې غوښتل دا والله ډېر ګران کار دی. لیکن چې زه نعمانیه کې سبق ښیم نو هلته کې تر ننه پورې زما په دې دومره عمر کې چې د احادیثو مبارکو دا درسونه زه کوم تقریبا 33-35 سال زما وشو د دې حدیثو د دورې تقریبا. نو په دې کې تر ننه پورې د بونیر د طالبانو نه دومره شکایت مدرسې ته د ویښته برابر نه دی راغلی. ماشاءالله. نو دا بهترینه خبره ده. دا د دوی ښه اخلاق دي که دا د دوی مینه ده. نو وروڼو زه نن د دې باب او د حدیث به تاسو ته هغه علمي تحقیق نه کوم. د طالبانو هغه خبرې درته نه کوم. دا صغرا ده او دا کبرا ده او دا مبتدا ده او دا خبر دی او دا حال دی او دا ذوالحال دی. په هغې باندې دا عوام نه پوهېږي. او مولانا خالد الرحمن صاحب هم راته وفرمیل چې زنانه هم په ډېر زیات تعداد کې په مدرسه کې ناستې دي. نو زنانه خو په دغې خبرو اړوند سره نه پوهېږي. نو مجلس به بې فایدې شي. نو صرف د باب او د حدیث مختصره غوندې ترجمه به درته کوم ډېره مختصره په یو 15 منټو کې. خو نور درته اصلاحي او څو خبرې د موقع په مناسبت کوم. الله پاک په قرآن شریف کې موږ ته یو اعلان کړی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اغا اعلان سره هر چاته د خدای بندگانو ته ټولو ته دا اعلان دی چې ځان کې اخلاص پیدا کړي. مخلص مسلمان جوړ شي. دې امام بخاري لا چې دا دومره لویه رتبه الله ورکړې ده چې نن په ټوله دنیا کې آل ورلډ چې ورته وایي ټوله دنیا په هغې کې نن دا مشهور دی. که عرب دي او که عجم دي، که زنانه دي که نارینه دي، که ماشومان دي او که لوی دي، ټول بخاري شریف پیژني. نوم د ټولو په ژبو روان دی. واړه ماشومان دقه دی په لارو کې رواني یو بل ته وایي څه کوې لکه وایي راځه نن په خالد الرحمن مولوي صاحب مدرسه کې د بخاري شریف ختم دی.
دا ورته پته نه کېږي چې دا بخاري شریف څه شی دی، خو نوم د ټولو په ژبه روان دی. ښځې م وایي بخاري شریف، سړي م وایي، عرب م وایي، عجم م وایي. بخاري صاحب، امام بخاري، بخاري شریف. او داسې اسلامي مدرسه بني چې د هغې په نصاب کې به دا شامل دی. په بعضې مدارسو کې اول نه اخره پورې ټول شامل دی، په بعضو کې څه منتخب حصې دي، خو هر یو نصاب کې بخاري شریف شته. دا دومره لوی قبولیت دی ملا صاحب له الله ولې ورکړی؟ دا دوه وجې دي. یو د ده د مور دعاګانې، یو د اخلاص. په خدای قسم ډېر مخلص، دومره اخلاص و په دې سړي کې چې د دې کتاب دپاره او د حضور پاک د احادیثو دپاره په هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه ټولې چڼ کړې. هغه زمانه کې چې څومره دنیا یمن ټولې کتلې دي چې کوم استاد به ورته اوس خو یو مدرسې ته لاړ شه نو په کال کې به پکې ټول کتابونه د حدیثو زده کړي، چاپ شوي دي، پریس نه وتې دي. خو داسې نه، خو به یو ملا صاحب به یو کلي کې و، بل به په بل کلي کې و، یو به مثلا دلته په ډاګیا کې و، هغه سره به له شل حدیث او د حضور پاک د خپل استاد د هغه د استاد نه دا به اورېدلي. یو به په صوابع کې، یو به په اټک کې و، پنډۍ کې و، کراچۍ کې و، دا ګرځېدل به ورپسې دا طالبان. یمن ډېره لوی علاقه وه، د سعودي عرب څه حصه په یمن کې داخله وه، او د عمان ته تېر کال لاړم، د عمان هم څه ډېره لویه حصه په یمن کې وه. یو ټول یمن یې وکړ. د ډېر استادان یمنیان دي، د هغوی نه حدیث تم کړل، ویې یې لیکل. شام ته لاړ. دا شام دا اوسنۍ سوریا نه دی، دا اردن شو، فلسطین شو، اسرائیل، دا ټول شام، مصر، کوفه، بصره، دا خراسان، دا ټول وطنونه یې وکتل. د حضور پاک مبارک احادیث به یې یادول هم او لیکل به یې هم. او څونه اخلاص دی پکې زما ورونو. دی وایي داسې وخت په ما راغلی دی چې ما په یو یو او په دوو بادامو ګزاره کړې ده. خو چې د پیغمبر حدیث ده، یو دوه بادام. اوبه کې څوک په یو او په دوو بادامو ګزاره. زه په دارالعلوم نعمانیه کې مخکې د دې وړو کتابونو مدرس وم. هلته به په لنګر کې هر طالب له 2 روټۍ ورکولې، 2 روټۍ او ترکاري به ورسره وه. محتمم صاحب ما ته ویې راشه وګوره طالبانو درخواست لیکلی دی. په درخواست کې څه لیکلي وو؟ وی یې درې که او یې درنې که. یې درې که یې درنې که. یا د نر بچو په دوو ګزاره نه کړي، درې غواړي. هم باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه 53 سال هغه د وړې دورې درس کړی دی، والله بې تنخوا، 1 روپۍ تنخوا نه ده. او ساعت یې په سجده کې وتېره، په سجده پروت و چې ساعت یې وتېره. د مولانا نصیر الدین غربشتوي صاحب په ړومبه شاګردانو کې او د علامه انور شاه کشمیري صاحب په شاګردانو. هغوی په دارالعلوم دیوبند کې زوما طالبانو استفتاء وکړه. طالبانو کې خو ادب ډېر دی، دومره ادب او احترام چې هغوی به دا نه وي چې ترکاري کمزورې ده یا ډوډۍ کمزورې ده. محتمم صاحب ته هېڅ دومره ادب احترام، نو ډوډۍ کم ترکاري کمزورې. نو محتمم ته درخواست نه ورکوي، مفتي صاحب نه استفتاء وکړه، هغه ته خط ولیکه او فتوه ترې غواړي، مسلې جواب ترې غواړي. وایي د دارالعلوم دیوبند په دې سالن، په دې ترکارۍ، په دې انګولې اودس جایز دی او که نه؟ خو تشې اوبه دي، په اوبو خو خلک اودس کوي، یعنې دی ورته واوروله چې دا خو تشې اوبه دي. نو مفتي صاحب هم هغه علمي جواب ورنه کړ. علمي جواب خو یې دا دی چې که یو پاک څیز په اوبو کې واچوي اوبه پلیتېږي نه، خو که نوم د اوبو هم باقي وي او سیلان او رقیت د اوبو خاص صفتونه یې دام پکې وي، نو بیا به اودس کولی شي. لکه ډیټال پکې واچوي، خوشبو پکې واچوي، د بیرې پاڼې به پکې واچولې، اشنان به پکې اچولې.
صرف پکې واچي بالکل کولی شي که نوم بدل کړو لکه شنه چای دې واچولی نو پاکې دي ځکه شی طاهر دی خو نوم د اوبو نه دی اوس به ته شین چای وي نو اودس پرې نه شي کولی هغه علمي جواب ورنه کړ هغه هم د خوش طبیعتۍ جواب ورکړ وی چونکې مرچکې پکې د خوند دی بدل دی نو ځکه پې اودس جایز نو بیا د لنګري نه تپوس وکړ وی په دې سالن دوی له څه ورکوی لنګري ورته وی صاحب په یو دیګ کې یو لپه دال اچوي یو دیګ کې یو لپه دال وای 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 ورته وی داسې وکړه چې دا دوه لپې کړه په یو دیګ کې دوه لپې دغې دوو لپو دالو زما شیخ مولانا عبدالحق جوړ کړی دغې دوو لپو دالو مولانا یوسف بن نوري جوړ کړی دغې دوو لپو دالو مولانا ادریس کاندهلوي مفتی محمد شفیع مولانا مفتی محمود پیدا کړی اخلاص ډوډۍ شته او که نشته کمزورې ده او که نه ده تشو اوبو سره به یې وخورو پروا نشته خو چې د رسول الله مبارک راوړلی شوی علم قابو کو امت ته ورسو د اخلاص وکړي د امام بخاري کې اخلاص والله زمونږ په محدثینو کې چې کوم اخلاص و خلک وایي دا دي تاسو چې کله قیامت ته لاړ شئ او سترګې مو پټې شي نو تاسو به د محدثینو مقام ووینئ چې دا د خدای په نزد د کومې درجې خاوندان تاسو به د علماو مقام ووینئ دا علما لګیا دي د ناظري درسونه کوي ډېر هلکان د دې په برکت خدای په ناظره په قرآن په لوستو پوه کړل حافظان جوړ شو او د تجوید ماهرین جوړ شو دومره د الله د قرآن خدمت چې څوک کوي نو الله به ورسره بغض کوي دا به د الله محبوب نه او په معمولي تنخواګانو غریبانان لګیا دي درسونه کوي حدیث ښیي قرآن ښیي د زنانو مدرسې جوړې کړې دي زنانه عالمانې شوې حافظانې شوې قاریانې شوې په خدای که زنانو له لمونځ هم ورته خفه کېږې ما زنانو که به د لمونځ الفاظ وي صورت فاتحه هم به یې غلطه وي هم غلطه ما په خپله د یو بوډۍ نه لمونځ اورولی دی زه ماشوم لوی کړی یم زه په غېږ لوی کړی ما ما ته ته ماته مونځ به وروه ما ته یې کور وي چې مونځ ګورې خطا وي دا پوه کړه وایي ته ماته مونځ ما ته وي ما له راځي ما یې خو زه به درنه زده کوم ثواب به دې وشي ما ته ووروه چې مونځ یې شروع کړم مشره ښځه وه خدای دې وبخښي دی ته مې ډېر خدمت کړی زمونږ د کور زه ماشوم لوی نو څه وایي الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم وایي ته مې خدای دې دا جورابه مخمیره زړې کوسکې زړې کوسکې ټکي موندله نه درځي بچې ملامته نه شوه ما ته وایي ښه ماشوم مې لوی کړی په غېږ مې ولوبولې اوس ته ما ته مونځ ښې ما ستا د نیا نه زده کړې مې نیا خو زما د نیم کلي استاده وه قاریه وه اوس مړه ده نو په مړوایه ده دغه زموږ د ښځو مونځ نه ورته وه اوس الحمدلله په ښځو کې قاریانې پیدا شوې الحمدلله ښځې حافظانې شوې ښځې عالمانې شوې دا د چا برکت دی دا د علما دا علما لګیا دي ځای په ځای مدرسې جوړې کړي د بناتو د بنینو او سخت کال په وفاق المدارس کې صرف هغه حافظان چې هغه وفاق سره ټچ دي او رجسټرډ تا دي لیکن داسې خلک شته زه خو په ټوله دنیا کې ګرځم چې هغوی د وفاق سره د سراډو مدرسې ملحق نه دي په کورونو کې خلک یادوي په غرونو کې خلک یادوي وفاق سره پیژني نه خو چې کوم وفاق سره رجسټر دي نو سخت کال په یو کال کې په پاکستان کې 1,02,000 حافظان جوړ تقریبا 1,22,000 دا د چا برکت دی دا د علما دغه علما ناست دي په خدای قسم چې زموږ په علماو کې ډېر لوی اخلاص دی او یوازې په علماو کې نه خفه کېږئ ما په ښځو کې هم شته او په تاسو کې هم شته الحمدلله
اخلاص څه ته وایي؟ اخلاص دا چې موږ دا څومره اعمال کوو دا خالص مخلص الله له کوو. نیت دقه وکړئ چې زه کوم عمل کوم چې زما نه پرې الله خوشحاله شي. زموږ عرب وایي اخلصت العسل، وایي شات مې پاک کړل. شات چې پاکې نو دا ګندونه او مومونه او دا ګند به ترې لرې کړې نو صفا سوتره به یې کړې. دقه رنګې چې عمل کې نو نیت به خالص د الله دپاره کې او ګنده نیتونه وغیره د دنیا به ترې غونډ وباسې. بچې شور مه کوئ، اخوا کده واړه لکه شور به نه کوئ، ګورې وړو بس ما ته متوجه شي. خالص الله دپاره عمل وکړه بس. دویم کار مه کوه. زما قسم په خدای چې عمل به د خدای قبلې، قسم مې راته زما قسم په خدای چې الله به در سره مدد کوي. زما قسم په خدای چې ته مخلص یې نو تا سره به الله مینه کوي چې ته مخلص یې الله سره. او ته وایې چې یا الله زه دا عمل خاص تا دپاره کوم بنده صرف چې ته پرې خوشحاله شي. د دې خپلو شاګردانو ته هم پروا مه ساتئ. تنخواه درکوي که نه درکوي لږه ده که ډېره ده کوه خدمت. اگر چې متاخرینو فتوا ورکړې چې تنخواه غشتې شي جوړم کولی شي چې ما